دوه خبرې پکې مونږ کړې وي، زیاتې نه وي، دوه به ورته ووایو. نمبر 1 خبره دا وه شیخین. مونږ ویلي چې شیخین امام بخاري او امام مسلم رحمت الله علیه روایت ته وایي. امام نووي صاحب د آثار السنن چې کله وایي رواه الشیخین، امام بخاري امام مسلم به ترې مراد. تاسو اوس وایئ چې یوازې بخاري راشي، نو هلته بیا لیکلی په حدیث کې رواه البخاري، یا یوازې مسلم راشي نو هلته بیا لیکلی رواه البخاري. کله ناکله دا راوړي رواه الثلاثه، د دې نه مراد سنني ابو داود دی، ترمذي دی او نسائی دی، دا درې به ترې مراد دي. کله رواه الثلاثه راوړي الاربع، د دې نه مراد دقه درې دي، ابو داود، نسائی، ترمذي او ابن ماجه به ورسره ملګری کوي. چې کله رواه الاربعه راوړل، رواه الخمسه د دې نه مراد ابو داود، ترمذي، نسائی مو وایي، خوله مې غلطه شوه، ښځه مې دې جوړه کړه، ابن ماجه، او د دې سره به د امام احمد رحمت الله علیه به ترې مرادي چې خمسه راوړي. سته چې کله راوړي نو مذکوره دا بر چې کم ذکر شو څلور ده او شیخین به ترې مرادي، یعنی ابو داود، ترمذي، نسائی، ابن ماجه، بخاري او مسلم، دا به ترې مرادي. رواه الجماعه د دې نه مراد صحیح سته مصنفین او امام احمد به دې باندې پوه شوي وي. دا یو څو خبرې پکې شوي وي. یو ورسره بل راوړي و آخرون، د دې نه مراد دا شپږ کتابونه هم دي، کتب سته چې ورته وایي. د دې نه علاوه د نور مصنفینو کتابونه هم تبه مراد دي، لکه سنن دارمي، ابن حبان، طحاوي، دارقطني، نور کتابونه. د امام نووي رحمت الله علیه کتاب الطهارت اول باب اول ځل باندې راول په اول سر باندې. وجه تقدیم د کتاب الطهارت څه ده؟ نو دلته به مونږ وایو چې مصنف رحمت الله علیه د ټولو نه اول کتاب الطهارت ذکر کو، چې د هغې وجه د دې کتاب د نوم نه ظاهره ده. هغه داسې چې دا کتاب سننو د قبیلې نه دی، د سنن دی که نو اثار السنن، او سنن د انواع کتب د حدیثو نه دي، دا یاد ساتئ، د کتبو د حدیثو د انواعو نه دی. او د هغې نوعی ته وایو چې د هغې ترتیب فقه، د هغې ترتیب د ابوابو د فقه په ترتیب باندې شوی، د هغې ترتیب په فقه د ابوابو په ترتیب باندې شوی. او فقها کم با مخکې کوي کتاب الطهارت، د دې نه شروع کوي. نو د دې وجه نه امام نووي رحمت الله علیه د دې کتاب شروع د کتاب الطهارت نه وکړه. سوال دا دی چې فقها د کتاب الطهارت نه ولې شروع کوي؟ نو اولنی جواب دا دی چې ستا به کیسه کار له ډېر ښه کوي، د وابي بچیه فقها باندې اعتراضات کوي، ډېر د ایمان کار کوي. او بیا هم زه خیر دی مونږ به جواب ورکو. جواب دا د دې وجه دا ده چې د انسان پیدایش د عبادت دپاره شوی دی. الله فرمایي په قرآن کې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسانانو پیریان نه دي پیدا کړي مګر دې لپاره چې زما بندگی وکړي. بندگی ام العبادات او جامع العبادات دا څه شی دی؟ مونځ دی. د ټولو عبادتونو مور هم مونځ ده، د ټولو عبادتونو جامع هم مونځ دی. د دې وجې نه د نبي علیه السلام ارشاد هم دی بني الاسلام علی خمس، مشکات کې به راشي شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة. نو په دې حدیث کې نبی علیه السلام وایتا زکات لري که څه دی وروسته پسې دی، وصوم رمضان، 15 ارکان ذکر کړي. په دې کې نبی علیه السلام مونځ مقدم کړلی، څه کړلی؟ په دې تمام ارکانو کې مونځ مقدم کړلی. او د مونځ دپاره څه شرایط دي چې په هغې کې قوي شرط طهارت دی، قوي شرط پکې طهارت دی. او دا قاعده ده چې شرط مقدمی په مشروط باندې، مونځ مشروط دی
او دس ولا شرط دی، طهارت ولا شرط دی. نو د دې وجې نه دیو مخکې طهارت ذکر کړه. نو د دې وجې نه دا فقها چې کوم دي او اصحاب د سننو، سنن هم خو پیژاند، سلور سنن چې کوم دي مشهورو، د خپل کتابونو شروع د کتاب الطهارت نه کوي. طهارت مصدر دی، طهاره یطهرو، طهاره یطهرو نو د باب نصره ینصرون شو، یا طهوره یطهرو نو د باب کرومه یکرمون شو. لغوی معنی سره النظافت والتنزه عن الاقذار والادناس. پوشی گندگی لري کول صفا کول ته وي. شرعاً طهارت وي ازاله د حدث یا خبث ته. قاعده شرعیه مطابق دس براشي احد المطهرین، یو د دو طهارتونو نه، یعنی الماء والتراب، اوبه او خاوره. د دې استعمال د طهارت څو قسمونه شو؟ دوه شو، ازاله د حدث، ازاله د خبث. بیا د ازاله د حدث چې دي د دې دوه قسمونه دي، یعنی الحدث الاصغر چې کوم ته منګه او دس وایو. تاسو په فقه الميسر کې ویلي چې حدث اصغر او دس ته وایي، او حدث اکبر کوم ته چې غسل ویلی شي. دلته به څه مرادي؟ دلته به مطلق او جنس طهارت مرادي. دیو جن د مصنف مقصود د دوانو ذکر کول لخوا کله چې د اولنی نوزګار شي اول بل ورکوټه او دس وکي بیا بدل غاټ وجه ته معلومه ده. حدیث کې راځي مور اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 سنین. کله چې اولاد 2 کالو شي د منځ حکم ورته وکي. نو د منځ حکم نه مخ کی منځ خو مشروط دی کنه، او دس ولا شرط دی. شرط مقدمي په مشروط باندې. نو چې الک د 2 کالو شي د 2 کالو شي نو منځ باندې به ودرې. نو منځ لپاره به دس کوي کنه، کوي با چې د منځ لپاره او دس کوي. نو دا مصنف په ماوله او دس ځکه بیانې چې دا په نابالغ او بالغ دوانو باندې دی. ایشي بیا او دس یو کې خیر د ګناه پکې نشته وړي کې د پاره. چرته تاسو ته مسله ونه کوي یا به ټول په بیا او دس کوي. چې ماشوم د 2 کالو چې په مونږ یې راړې کبه بیا د 100 کې نو ګناه بوله پکې نه. زه غټ غټم په بیا د 100 کې زمونږ استاد مولانا عرفان حقانی سے واقعا بیانې کړي. یو مولا خلکو د جمعات نه ایسته ورته چې څنګه چل د جمعات نه مو ایسته کوم نه ایسته. هغه چې لکه ته کوشي ورته ویل چې ما د کوم د سپاو داس کې منځونه کړي ټول مل په بیل مازه کړي. پته نه لګی چې دا غټ په اوداس کې کوي بیا اوداس کوي. الله دې معافي ورته وکړي. اوداس کوي خو بیان نشي. نو دی وجه نه دا ول کم احدث بیانې حدث اصغر چې دا په بالغ او نابالغ دوانو باندې دي، او حدث اکبر کله ودونو کوي بیا به باندې دا وادنه مخکې په چا باندې دي. دغه نو په مسله باندې پوه شي دي پوری بس یاد شي بس.